دي خو صرف زه ما دا خبرې واورېدې سپیکر صاحب د ټولو زه دې خبره وکړه چې 2018 کې به دا چلي او دا چلي زه په دوه لفظونو کې خبره ختموم چې 2018 کې یوه پارټي مقابله نشي کولی دا ټول د یو ځای شي دا د دې ځوانانو پارټي ده چې چا پلاره مقابله نشي کولی دې مقابله نشي کېدی وروره دا مقابله شته نه دوی وخت ضایع کوي چې کومې پارټۍ سره د پاکستان مستقبلي عمران خان سره دا ځواناني نو دوی نه پلاران خلاصېدی شي نه ترې نکان خلاصېدی شي نه ترې ترور او مور خلاصېدی شي دا ټول به راکاږي او تحریک انصاف ته راځي دا تاسو پارټي ده دا تاسو مستقبل دی دې دپاره به جنګ کوئ او د دې غلو ډاکوان نه به ځان خلاصوئ زه تاسو ته وایم وروڼو خبرې ډېرې دي خو لږ یو سوچ وکړئ چې دا 15 کاله زموږ نه مخکې حکومتونه تېر شوي چېرته غور به کړی چې تاسو سره څه شوي دي چېرته سوچ مو شته دی څه عقل مو شته چې تاسو سره څومره جرمونه شوي تاسو چېرته تپوس کړی غریب بچي سکولونه ولې تباه دي ولې په غریب بچي په سکول کې استاد نو تعلیم نو فرنیچر نو اوبه نه وې تباه او برباد وو چېرته چا تپوس کړی دی دغه مستقبل چا تباه کړی دی دغه دا خاندانونه چا تباه کړي دي ځکه چې دای خلکو په استادانو سیاست کوو دای سره غم نو چې بچي غریب بچي تعلیم وسکه هغه نتیجه څه ده دا تحریک انصاف سره فکر دی نن موږ اربونه روپۍ هغه سکولونو ته چې مخکې جوړ شي نه پکې وصلخانې وي نه پکې اوبه نه پکې بجلي وه نه پکې فرنیچر نه پکې استادو نه پکې تعلیم نو دا مجرمان به راځي او تاسو ته به ووټ غواړي تاسو خو بیا ډېر ناپوهئ چې مونږ بچو ته د ښه تعلیم میلاو شي سکول کې د استاد حاضر شي سکول ته د فرنیچر لاړ شي د غریب بچی د ځمکې نه راپاسې په کورسۍ کې دې کښېني ولې دا دنیا یا دا پاکستان د سرمایهدارو دپاره دی دا د خانانو دپاره دی د غریب څه حق دی زه تاسو ته یم چې دا حکومتونه دوی چې کوم جرمونه کړي دي تاسو سوچ هم نشئ کولی ځکه د حکومت ذمہداري ده دا دماغ کې واچوئ چې څوک درته راځي سټ نه رانیسي سیاسي خلک چې ما ته بهترین تعلیم راکړي دا تا ذمہداري ده دا د مو حق دی موږ ته به راکوئ ځکه چې کوم ملک کې بهترین تعلیم شو بهترین تعلیم بندوبست وشو هغه ملکونو کې د غریب او د امیر فرق ختم شوی تاسو سوچ هم نه کوئ دا دنیا کې چې تاسو ترقي یافته ملکونه ګورئ دا خوشحال ملکونه ګورئ چې امیر او غریب پکې نشته فرق نشته هغه صرف تعلیم ټیک کړی دی دا تعلیم یو غټه خزانه ده دا هر څه یو طرف ته ټول هر څه یو طرف ته ذکر کوي نو که تعلیم ملاو نشو نو سل کاله پس به غریب غریبي او دا سرمایه‌دار باندې حکومتونه کوي دا سرمایه‌دار به حکمرانی دا سرمایه‌دار به د افسرانی نو تحریک انصاف حکومت ټول توجه تعلیم ته ورکړي څنګه چې اساس کیسر ته مبارکي او ما وتاګولو پته یونیورسيټانې جوړې کالجونه جوړې خلکو د غلې پکار دي خو ضروري تعلیم دی نن الله شکر دی چې په ثوابي کې یونیورسيټانې هم شروع دي میډیکل کالج هم شروع شو کالجونه هم شروع شو سپورټس ګراوند هم شروع دي ګیس هم راغلو دا ټول شیزونه خپل ځای باندې لیکن دغه طرف ته توجه ورکړو موږ څه چلو کو موږ په استادانو سیاست نه کوو نن استاد حاضر دی دا ولې چا نه حاضر و نن په صوبه کې کوهستان ته ځي او تورغر ته ځي په هر سکول کې استاد حاضر دی دا د ډاکوانو کولای شو دې مجرمانو نشو کولای ځکه په استاد باندې سیاست کېدو او د غریب بچي تباہ کړي چې تاسو تاسو کړی دی چې موږ سکول کې استاد ولې نه راځي د موږ غریب بچي ته تعلیم ولې خنه ملوي دا ضروري ده او بل طرف ته د غریب بچي اردو کې سبق وایي او د خانانو بچي انګریزي کې کالج یونیورسيټي په انګریزي کې دا نو تاسو سوچ نه کوئ چې د اردو تعلیم والا چې کله لسم پاس کی کالج یونیورسيټي د لاړ شي هغه انګریزي کې دا نو مقابله ختمه شو دا مقابله نشي کېدی چې یو سړی لس کاله اردو کې وایي بیا انګریزي ته لاړ شي مقابله ختمه دا انګریزانو دوه طبقې جوړې کړې غریب ته بار بل تعلیم خان د بار بل چې دا غریب د خان مقابله ونکړي تحریک انصاف سوګل چې نه اوس د تاسو سکولونو کې دا دریم کالو شو چې انګریزي کې تعلیم شروع کړي نورې بهتر کو هغه بچي به د مارچ کې سلورم کلاس ته لاړ شي او شپږ کاله پس چې دا بچي لسم پاس کی په دې صوبه کې به یو ریولوشن راځي او دا غریب بچي به راځي او د دې خان مقابله وکړي دا غریب بچي ملک حکمرانی دا افسرانی دا کمشنر دا
د ملک بنیاد دی کوم دی صرف بلډینګونه نه دي جوړون چې سکول میں جوړ کو تعلیم پکې کم ځای کې دی فرنیچر کم دی استاد کم دی دا غم وکړ دی ما کو دی حکومت کوم اربونه روپۍ هغه ګنده سکولونو لګول موږ اربونه روپو باندې استادان بدلی کړ دوه کوم سکول یې ته جوړ کړي دوه استادان شپږ کلاسونه تاسو تاسو کړي دي دا زناور دي دا غریب بچي دي کم ځای نه راغلي چې په دوه کمرو کې بناسي شپږ کلاسونه دوه استادان تحریک انصاف د شپږ استادان پوره کړ شپږ کمرې برابر چې د غریب بچي هم څه هغه بنیاد وشي دا سوچ کې فرق دی دا د عمران خان پروګرام کې فرق دی موږ دلته تبدیلی د نظام ټیکونې ته راغلو موږ ته ووټ راکړی خلکو چې موږ د نظام نه تنګ یو د غلو نه تنګ یو موږ ته دا انصاف راکړي چې په دفتر کې مې انصاف وي په تاړه کې مې انصاف وي په هسپتال کې مې انصاف وي دغسې د هسپتالونه تاسو کتلي دي څوک خو پوهیږي د هسپتال کې ډاکټر ولې نو چا تپوس کړی دی تاسو ووټ اچوئ خو په نری اچوئ تپوس دې نه کوئ سبا به موږ ته علاج څه بندوبست کې د تعلیم څه بندوبست دنیا په دې باندې چلی د دنیا سیاست په صحت باندې چلی د دنیا سیاست په تعلیم باندې چلی د دنیا سیاست د ترقۍ خبرې کیږي په اکانومي خبره کیږي په ټیکسونو خبره کیږي موږ دلته په وړو وړو خبره دوکه شو هغه غله ډاکوان راشي لوټ وکړي او بیا پریشانی چې روسته ځان خلاص کړي چې راولې ولې غله سړی راولې ولې غلطي پارټي ته ووټ ولې ورکوي دا نن د تحریک انصاف ثابتولی شي چې دا هسپتالونو کې ډاکټر نو ولې تاسو زناور یې چې تاسو به ډاکټر نه د علاج بندوبست بني دوايي بني د ګندګۍ ډک هسپتال وي اربونه روپۍ په هسپتالونو لګو هسپتالونو کې ټول ماشينري خراب چاته پوس نه دی کړي نن زه فخر سره ویلې شم چې څنګه استاد حاضر شو تاسو هر هسپتال کې 100% ډاکټر موجود دی ټیکنیشن موجود دی میل فیمیل نرسانې موجود ځکه چې موږ سره غم دی چېرې دا ضروري دی د هسپتال ضرورت دی چې بلډینګ باندې څه کوو ګندګۍ ډک هسپتالونه ماشینري خراب په دې 2 میاشتې به وګورئ چې څنګه سټاف پوره شو ډاکټر پوره شو ټول ماشینري پوره کېدو ولاله هر ماشین بدلته کې 2 میاشتې پس ګارنټي سره وایم چې هر هسپتال کې اشارام داده ناس دی هر هسپتال کې کم کمې دغه پوره کېږي 3 ارب روپو سامان روان دي هسپتالونو ته موږ سره غم دی یاره دا څنګه حکومت وي چې هغه سره به د خلکو د صحت غم ني د خلکو د تعلیم غم ورسره ني او بیا په هسپتال کې ډاکټر نه ځکه ډاکټر ته 40,000 تنخواه وه او هغه ډاکټر نه راتلو موږ ته ډاکټر تنخواه د 40,000 نه 2 لکه ته بوتله نن په ټوله صوبه کې 100% ډاکټر موجود دی دا چا نشو کولی دوی سره غم نو دوی سره فکر نو چې غریب تباہ او برباد دی هسپتال تباہ دی کروڑونو روپو بلډینګونه جوړ دي سره ډاکټر علاج نشته نو نن ډاکټر حاضر شو ځکه موږ ډاکټر سیاست نه کوو موږ چا خبره نه منو سفارش نه منو ماته بندوبست په هسپتال او سکول کې د خلکو پکار دي او بیا هسپتالونو کې چا غم کړي چې علاج به څنګه کوي چا تپوس کړي تاسو تپوس کړي دي تاسو ولې د خپل کینډیډیټس نه تپوس نه کوئ تاسو خپل نمائندگان ولې تپوس نه کوئ جماعت بیا تا حکومتو کو تا په هسپتال کې څوک کړ هسپتال کې ډاکټر ولې نشته دا ضروري څه دي نن هغه هسپتال کې دوايانو بندوبست مو کو بیماریاں ډېرې وي سه علاجونه مفري کړ پاغې نه کېدل هغې نه پس مو انصاف کارت راوویستو صحت انصاف کارت مو راوویستو 14 लाख کارډونه مو تیر شوي کال تقسیم کړل 10 لکه نور تقسیمېږي دې کال کې دا د دې صوبې نیمې آبادۍ ته کارډونه روان دي دا د تحریک انصاف بچا احسان نه دی موږ دا منو تحریک انصاف عمران خان دا محسوس کوي چې دا د حکومت ذمہداري ده ځکه دا کارډونه مو تقسیم کړل دا کارت چې کوم کور ته ځي د کال 5.5 لک روپو مفت علاج د سرکاري او پرایویټ هسپتال نه کېدی شي نو چاته تاسو سوچ کړو چې غریب بیمار شي دې بس کې قرضې بغواړي مهنت وکړي کور به خرڅي څه وکړي دې سره غمو خپل بچي خو اور پاتیان کړ جایدادونه دنیا نه زیات جوړ کړ لیکن فکر ورسره چې هسپتال کې څه دي نن هغه غریب ته تحریک انصاف یو ګارنټي ورکړه الله تعالی دې نه بیمارای شو خدا ګارنټي به ورته کور کې خو چې کلر باندې تکلیف رالو ته تحریک انصاف دا کار دي تاسو صحت بندوبست وکړي دا چا کول شو ولې ځکه چې سره غم نشته تاسو خپل دا ټول سيزون دا بنیادی تاسو مسلې دي دا نور خبرې پرې دي دا وکاو دا سړک دا بلډینګونه دا مخ کې ولې دینه کولوس ولې کیږي دا چې دي تاڼو کې تاسو ولې عزت شوی د مو پښتانه پټاړه کې عزت
SHO बेइज्जती कई ताड़ा के बदमाशी दा ताड़ा के रिश्वत ताड़ा के चा इज्जत नश्ता दा तासो चा बेइज्जत केड़ी जालिमानम देश सियासतदानों मुजरिमानों डाकवानों बेइज्जत केड़ी ज़का चे दा पुलिस दे गुलामान दा दे नौकरान SHO बा यो खान लगावलो DPO बल खान DSP बल खान मुहर्रर बल खान नो तासो बके सवई अखो दे खानानो नौकरान ज़का तासो बेइज्जत केड़ी ज़का गई गुलामी को लगी ते कत्ल चे ज़नन दलता की DPO जो लगो DSP स्पीकर से बोल लगी मुहर्रर बल खान लगी अखो बदा गता पूरी दी गुलामी बकई तेरे के हिसाब सो मुंगे इख्तियारात खत्म कर अखबल मुंगे दावे चे पुलिस आजाद दे पुलिस के सो ट्रांसफर निशी कोले पुलिस के सो गुती निशी कोले दायो फोर्स दे खिदमत हल दे पारा दे नन यो स्पाइन जम स्पाइन नशम ट्रांसफर कोले नी स्पीकर से कोले ज़का नन ताउता ताणो की इज्जत दे ज़का नन ताणो के खलको इज्जत बहाल मा ताणो तरह ता एग्रीमेंट करे दे चीज़ ताणा के रिश्वत न मनम तो मा आजादी वर्कड़ी ना शर्तुनम दी आवरे चे ताणा के वाहन तकौन गट जुर्म दे चापलारम चाहता लाश निशोर कोले दा निशी के दे जैसे के वक्त दा शराइत मोर सरीफू ताणा के दे चाबी इज्जत न मनम पताणा के माहौल खवालम पताणा के खल की इज्जत गोलम पताणा के वाहन तकौन न मनू पताणा के दे मां दी स्पीकर पवेना चे दे दन न कदे बार का दाम न मनू दा बदमाशी नश्तले दी हुकूमत के दा बदमाशी नश्तले चा गलत कार करे दे टिक बहुत सजा मिलेगी और चा गलत कार ने करे गते चा प्लार लाश ने छोड़ ले दा फैसला ला वो पताणा के में फैसला ला चे पताणा के रिश्वत न मनम दा खबरी वाव रही ता सर कैमरे दी हर पला चे सोक दर में चलता रिश्वत अखली टिक फिल्म जोड़वई मख के अस्तवई हिसाब किताब और सरमन खोले शुरू के चल राजी जिक्र चे तासु दा हुकूमत तासु हुकूमत चाहे रिश्वत ना खली दिमाग कोर तो हराम नजी स्पीकर से कोर तो हराम नजी इशाराम कोर तो हराम नजी मुझे दिमुन कोर तो हराम नजी दा खिंजीराम वाले तास में पैसे अखली देखो वाले तास में रिश्वत अखली तारा ठीक गई कमेटी कौन दे तासु मुल्क दे ता दे लासुना निमुंदी दे मराई ना ठीक होने वाले बा मुन्ना सो रिश्वत अखली वाले बा पटवारी रिश्वत अखली वाले बा पुलिस रिश्वत अखली वाले बा अफसर रिश्वत दे दे लार मत दे ता दे पारा जोड़ दे ता तासो मत दे तासो पैसा दा वाले बा मुन्ना सो लूट गई दा का फर्क है तेरे के इंसाफ के जे मुम तास ता इज्जत मुकाम दर कौन वाड़ू कागज अस्पताल दे कागज दफ्तर दे कागज ताना दा कागज स्कूल दे मां तब सुबह के सम्मेला होती फिर रिश्वत डका सुबह नौकरियां ने खर्चे दी टेंडर खर्चे दी पट्रांस और पैसे अगस्तल और देखले बच्ची ब्याह कर दी उधर तक स्तर के खई मुंका मां तस्तर के खई मां खुली दिली तमाशा में कतली दा मां होता सर दोनी कर हुकूमत के नास तो मां तासो अखलाक तलार मां तो ठोले मालूम दी अगर SMS का दिनो ठुलो बोरे मां पखपर स्तर को कतली दी मासूम शान मां तो पोस कर दा को बचिया दफ्तर की नोटुला मके दा माशाअल्लाह दा जिच खबरे कौम ज़दे दा चैलेंज वर कौम चे मां खुद तासो अगर गंदा शक्ल अगर तोर शक्ल अगर स्पो शक्ल मानी दले दे मां ते तासो दे खानदानों जायदाद न मालूम दी मां ते वली खान जायदाद मालूम दे मां ते अस्पंदियार जायदाद मालूम दे मां ते हैदरुद्दी जायदाद मालूम दे दई खुशल जी बस मकवा और पत्यार कम जे जो लूटी गई जालिमान दाता सिकवई स्तर के मनुष्य दे वगुना मनुष्य दे रा पासे दई सरा बकर दे मुजान चे सो ताऊ त खपता पख्तो के सोई दे गल मर करे सो की नो खुदे परजान गल मजोड़ होई ऐसे नचे अल्लाह ताला अंदर माने गल दा आवाज की जगह दा जरूरी दा संग जमानो रे खबरों के मुम दुनिया ही कानून तालीम लेकर सियासत देकर ताना लेकिन वो सारे दीनी कानून न मुमकड़ी दलता दी उलमा हुकूमत पाती शवे ज़दे मेमेन तपोस कम दा प्यारा हुंडीगी दा दे इस्लामाबाद दे बारा टोला प्यारा हुंडीगी ज़दे इन्हें सवाल कौन चिताव जान तड़ीर मुसलमानानी जान तड़ीर उलमाए राज़े इज़्ज़त चैलेंजर कौन चे पिंज़ काला की तासो पे हुकूमत के इस्लाम दी दिन दे पारा कि यो कानून में पास करे जबरदस्ती स्टेज वाले पोजरा कागम चिदा सही मुसलमानानी नहीं करे बुंगा डेर खम मुसलमानानी बुंगा पाकल जान फकर में को लेकिन दी उलमाना सल गुना खियो
د دین لپاره مونږ ډېر کارونه کړي ټول ناول د سود قانون مپاس په ماته پته ده چې دا پرایویټ سود په ثوابي کې ډېر زیات او کنو ماته پته ده ډېر نو سود باندې قانون پاس کو چې سود حرام دی په اسلام کې او قانون کې غلط دی که چا په سود پیسې اخستي لکه مونږ خبر کوي چې سود نه مو خلاص کو خلک ته جیل ته واچو دا قانون جوړ دی سود به معاف کیږي هغه خلک په جیل ته ځي چې سود خور نه مو خلاص کو دا دې نشو کولای دا څنګه مسلمانانو علما دي دې ته نه پته چې سود حرام دی که بینکونو سود نشو ختمول دا خو ختمول شو دا دې نه کول هغه اسلام دې پاره نه دی هغه اسلام آباد ته راغلی دی هغه د فضل الرحمن غټه خېټه نه ډکېږي بل تاسو ته دا پته ده چې دا جهیز ناجایز جهیز په اسلام کې غیر اسلامي په زور سو جهیز نشو دې ته مو قانون جوړ کو چې ناجایز جهیز چې هغه غیر اسلامي دی دا دې نه لیدل دا څنګه علما دي دا څنګه مسلمانان دي چې دې ته پته نه و دې ته دا پته نه چې دا غیر اسلامي دي پہلا محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی چھٹی پہلا محرم ما تو علماء راله چې دا چھٹی ورکا مې بالکل دین دې پارا زه تیار یم پہلا محرم چھٹی اعلان وکړ څنګه سي په کتابونو کې چې کوم دین خلاف خبرې وي هغه مو ټول ټیک کړي جمعهتون مو سولرایزیشن شروع کړ په سکولونو کې مو بچوں تعلیم دے پہلے نہ تشپگم پوری قرآن شریف ناظرہ شروع کا تشپگم نہ وہ دولسم پوری قرآن شریف تعلیم سر شروع مانو سرم شروع کر ذکر جسنگ بہترین ایجوکیشن مغواړو زس غواړم چې دین سکول نه دا بچي چې قرآن شریف تعلیم مانو سره زده کی ځکه موږ آیاتونه اورو قرآن شریف اورو په مطلب نه پوهیږو نو دا بچي چې قرآن شریف مانو سره زده کی نو دا به بهترین مسلمانان راوځي او هغه دین خطر نه بخلاص شو او سیاسي مولایانو نه بخلاص شو د سیاسي مولایانو نه بخلاص شو ځکه چې هر جمعات کې هر یو کیسه ده دین ته خطر ده او دا بچی چې ان شاء الله تعالی 2 کاله پس د عالمانو تیام چې ګوره غلطه خبرونه کوي دا به را پاسي سوال ورنه کوي دا مو غواړو چې دا بهترین مسلمانان دا دې نشو کولای د خپل بچو ته قرآن شریف مانو سره نشو کولای ولې دې لاندو کانو چې موږ په عربی نه پوهیږو دې بچو ته ضرورت دی چې دا راشي قرآن شریف او مانو ته کې بهترین مسلمان جوړ شي نه دې هر څه په خپل خېټه کې ساتي دای مونږ خبرې چې دا څه شی دی دا غریبانان نه خبرې دا بچی نه خبرې چې دا دین څه شی دی خپل کیسې راته شروع کړي اوس اخر کې مې سوکل چې علما دې لپاره مې وظیفه مقرر کړ چې جمعتونو کې چې کوم امامان دي چې څنګه سرکاري سکولونو کې مو تنخواه ورکو دنیایي تعلیم راته خي او عالمان امامان مو ته قرآن شریف تعلیم خي دین راته خي یا غیته چې موږ وظیفه مقرر کړ نو فضل هغه ته بیا تکلیف شو هغه دا سازش دی دا د انجیوز پیسې ده زه په دې سټیج حل کوم چې دا پاکه صفا د دې صوبې پیسې ده نه انجیو شته نه بل شته دا تاسو پیسې ده دا د دې صوبې پیسې ده او فضل الرحمن ته هم سازش ما کړی دی چې زه د تاسو سیاست په جماعتونو کې ختم کم ته په جماعتونو کې سیاست کې دا میدان دراو باسم دا خلکو دراو باسم چې دا خېټه دې پته ولګي تاسو شي ما دا دې زونه کتلی زه خبره کوم کبل سو کوي هغه ته هیڅ پته نشته ما خو ټول ذهني سیاست کې وشو شپږ دېرش کاله مې خلکو سره تیر کړ دا ډاکوان ما ته معلوم دي نه دای دې ګیند پر راځي نن دای دې پروټي کپړه مکان ته راځي نن دای پښتنو ته راځي نه دای دې پاکستان ته پر راځي دای صرف خپل خېټه دې ډاکوانو بچو راځي نو نن زه دې ته چې خلک ګوره هغه قوم نه دی دا هغه قوم نه تعلیم یافته بچی دي دا تعلیم یافته مل جوړیږي لګیا دی دا به ان شاء الله تعالی د تحریک انصاف لپاره یو بچی به پاسي او دا به د ملک ان شاء الله تعالی عمران خان به وزیر اعظم جوړیږي او یو ځل چې عمران خان جوړ شو تماشا به وګورئ چې د عمل څنګه بدلیږي زه تاسو یو مثال درکوم د دنیا تاریخ وګورئ چې نن کوم ملکونو کې ترقی ده خوشحالي ده انصاف ده هغه تبا ملکونه چې کوم خوشحالي طرف ته لاړه نو څنګه لاړه اسمونه زیاته کلمن نه دي الته سرو زر غرونه نه دي الته کې پیسې ډېر نه ده موږ خوبصورت نه دي او چې کمل تعالی
ایماندار لیډر ورکړی دی تاریخ وګورئ بیا درته هم تاریخ وګورئ چې کم ملک ته الله ایماندار لیډر ورکړی هغه ملک په ترقۍ لاړ دی او کم ملک ته بېایمانه لیډر پاکستان غوندې تباہ او برباد دي موږ یې خوشحالي ده د قرضونو ډک پاکستان سترګې مو ټیټې دي د پاکستان نوم په دنیا کې بدنام شو د پاکستان نوم په دنیا کې نشو اخیستی ځکه چې د موږ وزیر اعظم په غلا کې ګیر شي نو پاکستان نوم به څوک اخلي د غلا ډاکوان نوم به څوک اخلي نو تاسو ته یم اخر کې د دې ملک دماغ کې واچوئ یاد ساتئ زه د تجربې نه خبره کوم زه د تاریخ نه خبره کوم کله پورې چې پاکستان باندې الله تعالی نی مهربانه شوی پاکستان ته ایماندار لیډر نه راغله نو چرتم خوشحالي نشي لیدې چرتم ترقی نشي کتلې ځکه دا تاریخ وایي چې کمل ته ایماندار لیډر راغله خپل ترقی شروع کا ایماندار لیډر راشي نظام جوړ کی انصاف نظام راشي ترقی شروع شي دا څه غټ ساينس کوم نه دي نو زارځه کوم چې الله تعالی په پاکستان مهربانه شي الله تعالی په دې ملک باندې مهربانه شي چې موږ ته ایماندار خلک راکا چې دې ملک خوشحالي او انصاف راشي دې ملک خلکو ته خپل حق ملاوي شي دغه یو لاره ده چې کورونو ته ځي موږ کې نه دعا کوي چې یا الله پاکستان ته ایماندار خلک راکا پاکستان ته ایماندار لیډران راکا چې موږ د دنیا مقابله ته لاړ شو اوس خو دې وخت کې عمران خان د ما لیډر دی نن دغه ایماندار بل څوک نشته او کپل څوک پیدا شو دغه نه زیات ایمانداری نو زم چې الله تعالی دې بل کا او کمران څنګه موږ ضرورت دی دې ضرورت دی نو زه تاسو اخر کې شکریا ادا کوم ما دا خبرې په اړه واچوي که تاسو خوشحالي غواړئ که تاسو انصاف غواړئ نو تعلیم تاسو کوئ صحت تاسو کوئ قانون کی عزت تاسو کوئ رشوت تاسو کوئ بهترین لیډرشپ تاسو کوئ ځکه دا بنیادی به دا فندونه دا کتاب کیږي تاسو مخکې سړک کې کتلې وي 2 نمبر سړک داسې جوړیږي تماشې والا غلې تاسو کتلې مخکې څنګه وي څنګه وي ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت حرام نه خوري چې کله پرویز خټک حرام شروع کا پستور ګورته سم نه ملایي نو زه تاسو ته اجازه غواړم اخر کې ته هم چې بدا دعا کوي چې الله پاکستان باندې مهربانه شي موږ ته ایماندار خلک راکړي مهرباني